زه ډېره خوشحاله یم چې ما دومره مارکس اخیستی او زه کریډټ خپل ټیچرز له او خپل پیرنټس له ورکوم ځکه چې نور سټوډنټانو ته دا میسج ورکول غواړم چې خپل مهنت دې جاري ساتي، چېرته دې هم نه مایوسه کېږي او ډېر زیات مهنت دې کوي، ځکه که دې پیریډ د چا کمې نمبر راغلي انشاءالله نیکسټ دفعه به د هغو مارکس ډېر زیات راشي. پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، رڼا پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، رڼا دغه رڼا ده چې پرې دنیا دا رڼا هو پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، رڼا ګوتې زما په قلم، نظر زما په کتاب، ارمان په زړه کې مسکې لکه تصویر په ګلاب. خیبر ایجوکیشن اکیډمي بریکوټ کې چونکې د خیبر ایجوکیشن اکیډمي چې کوم پوزیشن هولډرز ول هغوی ته د انعاماتو په سلسله کې د یوې خپلې دستورې تابع شوي وه چې د هغې مهمان خصوصي د سواد بورډ چیرمن سید نبي شاه صاحب و. راسره په څنګ کې چیرمن صاحب هم موجود دی، دوی سره یوه خبره کوم. دا راته ووایي سر نن خیبر ایجوکیشن اکیډمي ته راغلی پوزیشن هولډرز ته چې دی نو په خپلو لاسونو باندې انعامات هم ورکړل، څنګه محسوس کوئ بیا د خیبر ایجوکیشن اکیډمي ډسپلین وغیره درته څنګه ولري؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو ستاسو ډېره زیاته مننه. یقینا نن ډېره د خوشحالۍ خبره وه چې یاره د دې دلته چې کم ماشومانو په میټریک کې یا د دې انټرنل چې کم سیسټم دی په هغې کې پوزیشنز اخیستي وو، هغوی ته نن انعامونه ورکول. او خبره تاسو ته پته ده چې د قلم او د کتاب نو زه ورته هم حاضر شوم، ما راشه چې د ماشومانو که حوصله افزایي زما په وجه کېدی شي نو زه ما خپل ټول کارونه پرېښودل او نن ورته حاضر شوم. یقینا د هغوی ډسپلن تاسو په خپله په حال کې کته چې یاره ماشومان ډېر زیات سموت ناسو، څه شور څه بل څه داسې نه و. او که نور بلډینګ ته تاسو ګورئ نو هغه هم مطلب چې هر حوالې سره ښکلی ښکلی مزیدار او ټیچرز ټول چې څه شي ته ګورم نو هر حوالې سره ښه ټیک ټاک و. او یقینا دا پوزیشن چې دی اخیستی دي نو دا ظاهره خبره ده چې دا ماشومانو مهنت او دا مهنت په وجه باندې هغه مخې ته راغلل او نن هغوی ته هغه انعامونه ورکړی کېدل. دا راته ووایي نامه مو څه ده او مارکس مو څومره اخیستي؟ زما نیم ثنا ناصر دی او زما 1043 مارکس دی. دا راته وایي دومره مارکس مو په خیبر ایجوکیشن اکیډمي کې اخیستي دي، په دغې خوشحالۍ په دې موقع به څه ویل غواړئ او کریډټ په چا له ورکول غواړئ؟ زه ډېره خوشحاله یم چې ما دومره مارکس اخیستی او زه کریډټ خپل ټیچرز له او خپل پیرنټس له ورکوم ځکه چې ټیچر زما سره ډېر محنت کړی دی او زما پیرنټس زما لپاره ډېر دعاګانې کړي دي. زه هغوی له ټول کریډټ ورکول غواړم. دا راته ووایي نامه مو څه ده او مارکس مو جی زما نیم ګلڅانګه دی او ما الحمدلله 1043 مارکس اخیستی دی. دومره مارکس مو اخیستي دي نو د دې خوشحالۍ په دې موقع باندې کریډټ به چا له ورکول غواړئ؟ بیا ستاسو په شان چې دغسې نور سټوډنټان دي محنت کوي یا نه کوي کمزوري دي نو هغوی ته په دې موقع باندې څه میسج ورکوئ؟ زه خپل کریډټ خپل پیرنټس او خپل ټیچرز له ورکول غواړم ځکه چې زموږ پیرنټس زموږ دپاره ډېر دعاګانې کړي دي، زموږ سره ډېر کوششونه کړي دي او خپل ټیچر ځکه چې ټیچر زموږ سره ډېر زیات محنت کړی دی، موږ په هر ځای کې سپورټ کړي هغو دپاره. زه نور سټوډنټانو ته دا میسج ورکول غواړم چې خپل مهنت دې جاري ساتي، چېرته دې هم نه مایوسه کېږي او ډېر زیات مهنت دې کوي، ځکه که دې پیریډ د چا کمې نمبر راغلي انشاءالله نیکسټ دفعه به د هغو مارکس ډېر زیات راشي. ویر دې رڼا دغه مسکا د رڼا پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، رڼا پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، پوهه رڼا ده، رڼا ده، رڼا. چې قدرمنو کتونکو دا و د خیبر ایجوکیشن اکیډمي ټاپران او د دې ترڅنګ د سواد بورډ چیرمن چې ستاسو سره خپل تاثرات جذبات هم شریک کړل. یقین ساتم چې تاسو به هم د پروګرام نه خوندونه اخیستي. د پروګرام په اخره کې به هم زه دغه یو میسج ورکول غواړم کومو ماشومانو چې هم پوزیشن یې نه دي اخیستي نو یوه لاره چې ده نو هغه هم دغه یو محنت جوړیږي. تا د بل پروګرام پر الله کې اجازت په لوی الله مو سپارم.